رحمن يا رحمن ساعدني. شیطان قسم خوړلی و وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. شیطان دا قسم خوړلی و چې زه به ستا بندګان ګمراه کوم، هغې کې به زما خامخا پوره پوره حصه وي. حصه به داسې وي او دې خپل ملګري ځان له تیار هغه پنکه بنده کړي او دې خپل ملګري تیاروي، هغه مختلف طریقو سره به دې خپل ملګري تیاروي. دې اول آیات کریمه کې څلور طریقې ذکر کړي. دې خپل ملګري څنګه تیاروي؟ د دعوت توقع دعوت چلے خپل څوک شیطان دې خپل دعوت چلے او دا کلکه خبره کړې ده د ګرامر لحاظ سره دکې دې خبرو کې خبرو کې تاکیدات وروړي، خبرې مؤکدې کړي. لکه زه وایم خپله یو خبره کوم مثال یاره دا کار به زه وکړم او بیا هم زما د الله په ذات قسم وي دا کار به زه خامخا کوم. دې رزیل داسې کار کړی دی، قسم یې خوړلی دی او خپل خبره مؤکد کړې ده، تاکید یې پرې راوړی دی. او زه به دا چلم کوم هغه چلونه نن ذکر کېږي. ولأضلنهم خامخا ګمراه کوم به دوی لره، خامخا ګمراه کوم به دوی لره. څوک؟ موږ او تاسو مسلمانان انسانان ټول یاد خامخا ګمراه کوم به دوی لره. تاسو ګورئ هر انسان چې دی تقریبا هغه ته دا غلط کارونه څه کړي تسته کړي او دا ګمراهۍ په لار روان دی، هغه ته په دې کې خوند دی پټاس غلاګر ته په غلا کې خوند دی او زه په سي طریقه باندې روان یم او چغلخور ته په چغلۍ کې بل خوند دی او دوکاواز ته په خپله دوکه کې خوند دی. دا ټول د ده کارونه ولأضلنهم او قسمونه ظالم به چې خوړلي دا الله تیا پرې غر کا قسمونه یې خوړلي. ولأضلنهم ولأمنينهم او خامخا امیدونه به ورچوم دې خلقو ته ارزوګانې ارزو تمنا امیدونه به ورته ورچوم اوږده اوږده امیدونه اوږده اوږده. یوه زنانه راغله وایي زما ماشوم وفات شوی دی. د الله پیغمبر ورته وایي څومره دا وخت چې کوم پیغمبر و د څومره مودې ماشوم دی؟ وایي د 300 کالو دی. څومره عمر دی؟ د 300 کالو عمر ورکوټې بچی مې دی او وفات شوی. دعا وکړه چې الله دا راجدن کړي چې دا بوډۍ به د څومره عمر وه دی وایي ورکوټې ماشوم بچی مې وفات شي. وایي داسې وخت به راشي امتیان به داسې راشي چې د هغې به 50 کاله 50 کاله عمر وي او د هغې امیدونه تمناګانې چې وګورې نه حیران به شي. دا ته څه بوډۍ شابه کا دوه خپلې کا دوه پردی که دې ځای نه ځه داسې هغه مونږ یو که نه. د الله پیغمبر ناستو او امام بخاري محدثینو نقشه ذکر کړی دا چلو چې دا پېژنې یا دا صحابه یې د الله رسول الله ورسوله اعلم الله د الله پیغمبر پوهېږي موږ ته پته نه دی. وایي دا د انسان په زما دا لاس چې دا د انسان مرګ دی او دی ته امیدونه دي. وایي مرګ یې په سټ باندې ناست دی او دی وایي دا وکړم دا وکړم دا وکړم. هلکه دا پرېږده بس څه کار کوم نیکې کارونه کوم الله لرې به چېرته عمرې سوچ کوه د الله د رضا لپاره به ځم عمرې له د چا د رضا لپاره؟ د الله د رضا او چله کې به ځم د الله د رضا لپاره، سروزې له به ځم، درس قرآن له به ځم، تلاوت وکړم، تهجد وکړم د الله د رضا لپاره. ځکه مرګي دې ځای باندې ناست یار سړی لرګی کوي کمپرومایز نه کوي. بس سړی د مخې سره څه کوي چې راپا ویړقې راویړقې بس لنګل له دې سپېره پروت هېڅ پکې نه الله نو وایي ولأمنینهم امیدونه به ورته ورچومه دا به کې هغه به کې هغه به کې هغه هېڅ به نه شي. ولأمنینهم خامخا امیدونه به ورچوم دې خلقو ته تمناګانې به ورچوم
دا مقصد نه دی چې انسان د خپل چې کوم د سوچ ته فکر دی فیوچر کې دی هغه پرېږدي او بس کېږي دي دا مقصد نه دی ګورئ صحیح ده که نه دا مقصد نه دی چې کوم ستا سوچ فکر دي هغې له به یو سټینګ وکړې ځان ته خپل لایح عمل مخې ته کېږدې د ژوند د ګزران دپاره به خامخا څه کوې داسې به نه کوې چې بس دغه دغه راغی به زه به سیټ ته کېنم او چې که نه مرې خامخا به بیا مرې صحیح ده که نه داسې به نه کوې ستا سوچ به وي دنیا دپاره ستا سوچ منصوبه به خپله وي هر ملک ته ځې مثال خبره کومه دوبۍ ته ځې انګلینډ ته ځې هالینډ ته ځې تایلینډ ته ځې هر لینډ ته چې ځې خپل سوچ جاری کنټینیو ساته لیکن ورسره د الله د پیغمبر قانون څخه فالو کوه د الله د دین احکامات فالو کوه نو بیا به انشاءالله کامیاب وي دغه مقصد نه دی لکه ولأمنینهم هماها امیدونه به ورچوم دې خلکو ته تمناګانې به ورچوم ارزوګانې به ورچوم ولآمرنهم هماها حکم به کوم دوی ته داسې شي د کټکولو د غوږونو د ځناورو څه حکم به ورته کومه د کټکولو د څه کټکول د ځناورو غوږونه به کټ کړي نها ما حکم به کوم د خلکو ته د کټکولو نو فلیبتکن ما کټ کوي به دا خلک د انسانان آذان الانعام غوږونه د ځناورو دوی حکم به ورته کوم عربو کې دا مسله وه چې جهالت په ډول چې کوم اوښو سوره انعام کې انشاءالله تفصیل را روان دی چې کومې اوښې به پنځه بچي راوړل که نه مثلا بیا یو ځنګل ته وشړله غر ته وشړله به دا رسېدلی دې ته به اوس څوک څه نه وایي یا به له غوږ سیرې کړو وایي دا د پلاني بابا په نوم باندې لات منات یا د عزا مثال په طور دغه په نوم باندې دا ده او دلته به څوک هم څه نه وایي ګوره که چا ورته څه بېګار بیا فریان کټړی بازینګرې به بیاړی دا د غیر الله په نوم له غوږونه کټکول زمونږ دور کې د مسلمانان د غوږونو کې دا سوري کوي دلته خو ماشاءالله شکر نشته پښتنو کې الحمدلله پنجاب کې دا رواج شته غوږ له سوري کړي د چاندیا والے هم له پکې د الک نه تیس بار خان جوړ کړي الک سره خدای لکانو کارونه کوي ناغي چې دا شي کوي د غوږونو له سوري کړي کې د چاندیا یا د سونې دغه ورته او یا ولا د سرو ګوتې ورکوي لکه سیده دلته دا ترتیبو خو هغې چې دنه خامخا زوم له به یې سرو ګوته ورکوله سیده بېدن کې یا واده کې هر څه کې تېرل به هر حاله خو ځان له خبره ده خو لیکن دغه شی خطرناک چې د غوږ ولې سوري کړو هغې کې ولې والی نه یو غوږ بې سوري و لکه ستا چې مخکې غویې رواني او دلته دا اوس خو نشته او د مشرانو مخکې کړي دي اوس هم بعضې مشران په لاسونو باندې لیکلي کړي پاخه دا د شین غوندې د الله پیغمبر فرمایي چې کوم انسان مضبوط شین خال کلک ووهو یا یې لیکل پاخه وکړي دا به الله کریم د قیامت په ورځ باندې جهنم په اور باندې پاک کوي دا خالونه معلوم نه وي زنانو په دې ځان له شین خال دغه کړی لږ شین خال یا په دې ځای باندې یا په دې ځای باندې او د سړو په دې ځای باندې لیکل ځان له کړي پلان کې خان که نه لکه دیش دا شیخ نه دی وایي که د کومو افرادو په لاسونو باندې دا شي وي هغې په دنیا کې لرې کې خط تیزاب وغیره سره ځي دې ته د خیر ځان ونیسي هغې ته ځان نیول ګران دي دا یې صفا کړي ګورئ دا هر چا چې په دنیا کې دا شی صفا کړي آخرت کې ورله بیا په هغې باندې ریګمال کې ملګري خطرناک شی دی لکه الله چې نه ټول ساتي دا علامات چې نو څوک ځان له په دې غاړه کې تور مزې واچوي څوک ځان له لاس ته تور مزې واچوي تور مزې حیران بچي چې دا کل په کوم طرف ده څوک ځان له بنګړي واچوي باقاعده لکان بنګړي اچوي زنانو د نارینهو ترتیب شروع کړی او نارینهو د چا د زنانو یو بابا دا خبره شی کوټه روان دی بچی شی کوټه روان زنانه چې دی هغې ټول نظام چې دی ویښتې واړه کړل او چې دی نو نور هم څه بلا قیسې کتارې او پینسي اوچتې کړې کپړې ټیټ کړې او کپړو کې ښه باقاعده کالر
دا څه بټن لکه خبردار راځي نه وای دا خو برانډډ دور چې دی او دا خو کم دور کې مونږ تیرېږو خامخا دا خو سره وای کو صحیح دی دا به سره چې کو دا خو چې کم دور دی اخر دا 2023 دی وای دا خو ماډرن دور دی وای دا څنګه وای هاسپټل چې پیشنټ څه پکې وای ته میډیسن نه تورایز نه دي دا څه کیسه و اورې مرګري ته خیال وکاو الله دې راضي شي چې دین خبره ورته کې وای زړې خبرې کوي صحیح دی او شاته لکه دا کار مکه دا هم ماډرن دور دی الکه دې کې ما زړې خبرې وای لکه الله دې راضي شي نو څوک چې دې داغه چل دی او څوک داغه چل دی کارون خراب و صحیح دی نلکانو د زنانو په شروع کړو او زنانو د چا نلکانو سړو په شروع باقاعده غړې چوری کومه لستونه پورته کړی دې دې کنه پورا حساب کتاب الله دې راشي الله ډېر د خفګان مقام دی فلا يبتكن آذان الانعام خامها کړکې با وګونه د زناورو وګڼل زناورو سره زیات دی اوسم کیږي ډېر زیات دی خلک بیا داغونه ماغونه کوي زناورو باندې اشینه ته دغه کړو بس یو چستی نو بس دې کنه بغیر ضرورت لکه ضرورت به نشته او هغه چې ذات په سپو باندې خلک داغونه ماغونه کوي په اسبو مسبو باندې خلک دا شي کوي دا ګناه ده جرم دا پکا اوس کو ضرورتي داسې ضرورت چې لکه هغه نه بغیر لکه چارنی هغه نه بغیر گزاره نه کیږي نه بس ضرورت باشد روا باشد بیا تو ضرورت سره ځه یا په 2023 لیکلی یا په 2025 لیکلی یا په لیکه چې پلان کې خان زنده‌باد د دې څه مطلب ازناور ته وربد اوس هم دا شېشته الله دې راځي او زمونږ دا ورکه زمونږ دا ور نمخ چې کم دا ور دي خلکو بدم د نیکانو خلکو مزارونو لپاره ساروي منل شیله ګړې وا مې حسن دا باقاعده ولا منو تر بیا بوته علاقه چرته دی کاکا سے به څه کول شیله وکړه څه لپاره وای دا ما دا په نوم باندې منلې و دا خو ته غټ نقصانو کې نه مرګري الله په نوم یو معنا کړه دا په نوم سره مت قیامت کې وسکه اچھا و طرف کې چرګ روانه کړو چرته دي اړه دا چرګ ور چا به انډي په مخ کړو زرا نو الله دې رحم اوس الله دې احسان کړ دې الحمدلله فلا يبتكن آذان الانعام ولا امرنهم ما حكم بكم ديتا فلا يغيرن ما حد يبدلي خلق الله جوړه د الله تعالی پیدائش د الله تعالی سیده کړه دی به الله جوړه بدلي حاکم خبر چې ما وکړه په دې کې برز الله انسان څنګه پیدا کړی او دې ځان په دغه راول دې سنې مخدابل شاته کوي الله فرمایي انسان ما څنګه پیدا کړ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ما خسته پیدا کړی دی وینه زه بدرنګ ځان خسته کوم دی وې سېما بدرنګ ځان سکم مفسرین په دې کې وړې خبر راځ په دې کې فلا يغيرن خلق الله د الله خسته پیدا کړی دی یا ځان په رمبې راوالي ځان توږي رمبې پیژنې ځان سیده الله دې الله هیګری نسو واړي سره توږي ایو کاکا دا خبره بیا زار شي ستانه سو وړ بیا زار شي دا سو وړ او دې کې ما لاره لوی غیرت چولې د خاصه میږي نه وای تر مرګ پورې ورازمه چې څه کیه کا وته کوم وای دا په دې آیات کریمه د زمره کې راځي فلا یغیرن خلق الله په دې کې راځي چې کوم انسانانو ګیر مبارک د مخ لري په دې کې راځي سری طرف ټول په دې کې راځي فلا یغیرن خلق الله دی انسان الله څنګه پیدا کړی په خپل وای دا انسان په خپل ځان کې سره ولي تغییر دا په دې کې راځي کوم خلق دا نورم ډیر مثالونه دي پټې مشته وما يتخذ الشيطان وليا ندا کار چې دی هغه څوک چې کوم انسان د شیطان سي دوستو بلګری دا کارونه هغه کوي قران کریم فرمایي دا کارونه څوک کوي چې کوم انسان د شیطان دوست دی او خوږ دوست زړه پورې جګری او یاد ساتي یو پتو لګي ومن هغه څوک يتخذ الشيطان چې ویني شیطان وليا دوست من دون الله سوا د الله تعالی نه فقد یقینا خسر تاوان وکړو
خسران مبین تاوان ښکارا تاوان شیطان سره ملګرتیا کوي رحمان سره ملګرتیا سیده یعدهم دا شیطان وعده کوي خلکو سره ويمنيهم ارزوګان امیدونه ورته ورچي وما يعدهم الشيطان ندا وعده د خلکو سره د شیطان یعنی دا شیطان سره وعده کوي ورته مړه ابھی جوانی دیوانی پھر دیکھا جائے گا لاسوانی دا ته لا بلا کار پاتې کولا کار چې کله بډا شي بیا به ته دا ته لا بلا کار نه پاتې دا وکړه د دې وعده وسره کوي پټه پټه دوکا کې ورچي تبا کوي وما يعدهم الشيطان ندا وعده د خلکو سره د شیطان الا مگر غرور دوکا دا قران سوي صدا دوکا دا